السلام علیکم مینوال امید تانم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو جهانګیر خان د داود شاه د قاتلانو په باره کې داسې خبرې وکړلې، ویلې دي چې دغه قاتلان که چېرې اصلي د داود شاه وي باید چې دا دې معاف نه کړل شي، دوی ته دې سزا ورکړل شي، ځکه چې دغه دا سویم اداکار دی چې دغه ته بې دردۍ سره قتل کیږي او د قاتل پته خو یې ونه لګي. راځئ مینوال چې جهانګیر خان نور څه خبرې کړي دي، ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووایئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو د تعارف محتاج نه ده چې د خیبر پښتونخوا یو مشهور اداکار فلم سټار جهانګیر خان هم د داود شاه په حق کې आवाज اوچت کو او ویلې چې د سره ظلم شوی زیاتی شوی، چې د سره چې چا دا ظلم زیاتی کړی دی نو باید چې دا کس ته معاف نه کړل شي، دې کس ته د سزا ورکړل شي، ځکه چې د دې داود شاه خو نور څوک خوشته دم نه واره بچی دي او یوه علیشه ده چې علیشه ډانسو کې پیسې وګټي هغه وخوري، کو نه وي نو بیا اسم نشته دی. عزتمن دویم دغه سوشل میډیا پیسو ته ناستې دي او نور څه طرف خو یې نه لګي. خو مینوالو ډېر کسان همدغه ویل چې علیشه د ټول کور بس دی، چې علیشه کمې روپۍ پیدا کوي نو هغه د دوی تر اخره زندګۍ پورې بس دی. عزتمنو د دغه ویډیو نه قسم کمنټونه لاندې هم شوي دي، خلکو ورپسې کنځل کړي دي، ډېر کسانو ورباندې خفګان کړی دی. خو مینوالو په سوشل میډیا دغه ته داود شاه پسې قسم ډرامې هم کیږي. او جهانګیر خان په دغه باندې هم غټ خفګان کړی دی، باید چې دوی سره مدد وکړل شي، دوی باندې دې یعنې خوشحالي ونه شي، دوی سره خفګان وکړي. الله تعالی دې داود شاه د خپلو بچو دپاره روغ جوړ کړي. مینوالو زموږ د سره تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.